شیطان زیات دوکه کوي، پریشانه مې عبادتو ته مې مړه نه کېږي. استغفار وکړه، هر وخت په اودس کې اوسه، ځان پاک ساته، نو انشاءالله شیطان به دې نه دوکه کوي، هغه د انسان د پاکۍ نه لرې تختی. حجامه لګول څنګه ده؟ حجامه دا د یو علاج طریقه ده. حضور پاک چې کله د معراج په شپه باندې اسمان ته لاړه، نو هغه په یو جماعت باندې تیر شو، نو الله ورته دا حکم وکړو چې امت ته ووایه چې دا د علاج بهترینه طریقه ده، حجامه وکړئ. دې سره د انسان وجود نه چې کم هغه فاسدې بیماریانې وي هغه د دې نه اوځي. او د ترمذي شریف کې د دې تاریخونه راځي 17 د قمري میاشتې 17 19 21 په دې ورځو کې د انسان وینه معتدل شي، نه ډېره جوش وي نه ډېره کم، درمیانه شي، نو په دې وخت کې کولی شي. بل حضرت الیاس علیه السلام، حضرت خضر علیه السلام اختر تپوس کړی دی. دی وایي چې یاره دی ژوندي دي او که مړه دي، خلک څوک وایي چې یاره یو بهري خلکو خدمت کې یو بري کې، په دې کې دوه قسمه اقوال راځي. خو د عقل خبره ده، د امام بخاري رحمه الله نه چا تپوس تا کړو، نو هغه ورته حضور پاک ورته فرمایلی دی وی چې نن نسل کاله پس ته کم کسان ژوندي وي هغه به نه وي، نو چې هغه نه وي نو هغې کې دیم راغل. بل امام ابو حنیفه رحمه الله نه چا تپوس وکړو، هغه ورته وایي وما جعلنا، وی الله تعالی نه دی ایښي لبشر د یو انسان دپاره په ځمکه کې همیشوالی. رب پخپله فرمایي حضور پاک نه نیازبین څوک نه وکړه، الله پاتې کولو دواړو جهانو سردار به پاتې کړو. بل ابن تیمیه رحمه الله نه څوک تپوس کوي، ورته وایي حضرت خضر علیه السلام ژوندی دی، نو ورته فرمایي ورته وی که چرته ژوندی وی نو حضور پاک به د بدر په موقع باندې دا فرمایلیو چې الله دا 314 درته ولاړ دي، که دی نه وی دی لاړه دی ختم شنو، اسلام به څوک هم بیا مخکې آباد نه کی، بیا به څوک هم د اسلام کلمې والا نه. نو که هغه پکې هغه صحابه ټول نوم څه چې د پلار نومونو سره ذکر شوي بخاري شریف کې لوی حدیث دی د نومونو، خو اوس هغه شته نه. که چرته خضر علیه السلام ونو د نوم به هم پکې راغلی، نو عقلي خبر هم دا ده چې دومره لوی عمر او چې کم خلک دا وایي چې روایتونه ثابتوي، نو اکثر علماو په هغې جرحه کړې ده، نو هغې وایي چې یاره دا هسې خبره ده ضعیف روایت دي. خو بعضې صوفیا دا وایي چې شته، خو مفقهین محدثین دی وایي چې دا نشته. دا څه د جنگ شور خبر نه ده، نه پکې ثواب دی نه پکې څه ګناه ده، نو دې خبرونه احتراز وکړي. بله خبره دا ده چې اسرائیل علیه السلام خلکو نه روح څنګه قبض کړي چې په یو مخ ډیر خلک مړ شي. په روایتو کې راځي حضرت اسرائیل علیه السلام له الله ډیر عجیبه طاقت ورکړی دی. یو ځل چې تپوس کېږي نو هغه وایي په یو پلیټ کې چې کله د انار دانې واچي ټولې واضح ښکاري، وی الله دا ټول ماته داسې وښوي دی، ټول نه زه روح قبض کولی سم. یا هغه وایي ما سره یو لشکر دی، یو روایت کې راځي چې کله مؤمن سړي نه روح قبض کېږي نو فرشتې هغه له په داسې حالت کې راځي چې د جنت لباس یې اچولی، نو هغه سره خپله یو ډله ده، یو لښکر دی، نو الله په حکم سره دی دا روح قبض کوي. د ډیر وخت زکات مې نه دی ورکړی، او صاحب نصاب هم چې د ډیر وخت زکات دی نه دی ورکړی، نو هغې کې صورت داسې جوړیږي چې ته په پیله کال باندې د اوس نصاب به د اوسني وخت لګې، مطلب سونه چې کومه ده په 1,01,000 روپۍ توله ده، تا سره 8 تولې ده، نو ته چې د یو کال نصاب سونه زکات ته وکاږي، بل بیا به د دویم کال وګورې که چېرته تا سره 19 تولې نه کمې وه نو بیا په تا نور زکات نشته، نه به ورکړي، او که 19 تولې نه زیاته وه نو هغې به ته بیا زکات شمار کړي. سحر چې پاسې ډایرکټ چارندام کې بالکل کولی شي، خو د انسان د تقویت او د بهترۍ دپاره دا ده چې دی کل استنجا مو کې هغې نه پس ته چارندام وکړي. مونځ د ما نه قضا شوی، دا کس وی وي زه په دوبۍ کې یم او اصل کې زمونږ ډبل بیډونه هغه 2-3 چته بیډ نه وي، نو مونږ په هغې کې یو، نو مونږ په دې کې تلاوت کولی شو که نه وي، زه لاندې پاتې کېږم زما د پاسه بل کسي، دا د قرآن بې ادبي ده. په دې کورسۍ کې هم که یو سړی تلاوت کړي نو د سره به نږدې یو سړی قرآن نه کولاوي، لږ دی واخوا چې دې منځ کې دې کښېني، نو لږ فاصله کې ته کښېنه، بیا قرآن وایه بیا ویلی شي. مونځ چې کله قضا شي نو هغه قضا مونځ بلې جمع سره باجماعت راګرځولی شي، نشي راګرځولی. قضا مونځ به ځان له راګرځې، دا ځان له تا نه یو جرم شوی دی، ګناه شوې ده، نو ته ګناه علل اعلان نشي کولی، پټ ودرېږه او دا مونځ وکړه. نسوارو سره اودس ماتېږي یا نه ماتېږي، داسې ډېر ښه شیز دی، بالکل له سره یې اچوئ، ځان ترې نه وساتئ. زه خو حیران دی ته یم چې دې خوله کې دا اچوئ څنګه،
اودس ورسره نه ماتېږي خو د دې بدبویه د وجې نه جومات ته تلل چې کوم دی جومات بې ادبي ده چې ځې نو خوله بلکل ښه سمه پاکه که د هغې نه پس ته بیا لاړ شه. حضور پاک وی من مس ذکره فلیتوضا وی چې کم سړی خپل شرمګاه له ګوتې یوسي نو د اودس ماتېږي. په بل روایت کې وی راځي چېرې دا خو یو عضو شانتې دی د وجود یو حصه د نه ماتېږي نو د دې باره کې څه حکم دی؟ ښه حکم دا دی چې یاره کم یو سړی خپل اعضای مخصوصه له شرمګاه له ګوتې یوړې نو بهتره دا دی مستحب دا دی چې د اودسو کې مستحب دی او کوي نه که نو حنفیه امام ابو حنیفه رحمه الله د دې نه وضوء لغوي مراد اخلي چېرې صرف لاسونه ووینځه د دې نه پس ته بیا مونځ وکړه. یو کس لم امانت ورکړی نو هغه پې قسم وخوړو چې ما درکړی دی او دی وایي چې زه یقینا درته وایم چې ما درکړی دی زما یاداشت کړي بیا بعد کې وایي چې یاره زه خو غلط شوی نه مې درکړي. که یو سړي یقین وي چې ما دا پیسې درکړي دي نو دا د قسم هم پې خو دا قسم لغوه دی په د باندې کفاره نشته استغفار دی په دې باندې وکړي. ښځه چا نه ستر کولی شي؟ د ښځې ستر د چا نه نشته که نه پلار نه رور نه سخر نه داسې چې کم د سخر د خاوند زوی دی د بلې ښځې نه د دې کسانو نه ستر نشي کولی نور دی کوي. زه په یو کمپنۍ کې ملازم یم او هغې ما نه پیسې ایسارې کړي دي ما له پټرولو له پیسې راکوي چې ګاډي کې واچو زه هغې نه پیسې ځان له کمولی شم نشي کمولی دا حرام دي. اکثریت ډریوران داسې کوي دي ته چې کله پیسې میلو شي نو دی عمده چلونه کوي چې مطلب 100 روپۍ میلو شوي د 800 روپو پټرول واچي 200 روپۍ جیب کې واچي دا چوټ آرام دی دا شی مه کوئ. تصویر ویستل نن سبا علما ویډیوز راځي دې باره کې څه حکم دی؟ تصویر بالکل حرام دی. تصویر ویستل تصویر د پاره جوازونه اسې مه ګورئ خو خبره ده ډیجیټل خبر راغه چې کم دا لګېدلی دي ګورئ نن سبا علما د دې باره کې دا خبره کوي جامع بنوری والا په دې باره کې دا یو څو خبرې کړي دي. تصویر چې کله په پرنټ باندې دا خو بالکل حرام دی ضرورت په بنا نه دا نشي ویستی. میډیا ته چې کله ویډیوز راځي یا د میډیا باندې د علماو تصویرونه راځي نو نن سبا داسې آلات راوتي دي چې ته اغیار لهم په هغې به شکست ورکې. لکه اوس ته وایې چې یاره د حضور پاک په زمانه کې خو ټوپک نه و زه به په توره باندې جهاد کوم نو دا هم اوس د عقل نه بعیده خبره ده. ته به په ټوپک باندې جهاد کې ته به ټینک تیارې ته به نوې ټیکنالوژي تیارې نو دا ډیجیټل کیمرې چې دي ډیجیټل ویډیوز دي نو دا چې کله انسان د ښه کار دپاره استعمالی دینیاتو دپاره استعمالی او کم دغه دپاره استعمالی لکه جهاد آلات دپاره نو په هغې کې جامع بنوریې والا وي د دې ګنجایش شته دی. صحیح ده. نور تصویر حرام دی اسې دا چې کم خلک لګوي د دې نه ګریز وکړي خو په دې کې یو شرط دا دی چې کم سړی ویډیوز د ګانو دي شیزونو د وجې د جوړي نو دا هم بالکل ناروا دي. قبلې طرف ته خپې کول بې ادبي ده نه دی کول پکار. یو سړی وایي زما دماغ کار پرېښی او ما ته یاد نه دی چې ما یو کال لوجي نیولې دي که نه مې دي نیولې که ستا یقین دا پوخ وي چې تا نه دي نیولې راونیسه هغه روجې یو میاشت ونیسه چې اوس د عقل په ځای دی. زما تره دی هغه بچو زامنو ډېر مجبوره کو چې ته د لوریانې جایداد نه وکاږه یعنې مونږ به ورسره دشمني کو مونږ به هغې ولو هغې به مونږ ولي نو هغه ټول جایداد د زامنو په نوم کو بیا چې لوریانو ته مجبوري ویله لوریانو معاف که. ګوره پلار په ژوند باندې د خپل مال بالکل هغه سره اختیار شته که ټول مال چاله ورکوي هم ورکولی شي خو یو ځل حضور پاک له یو صحابي راځي وی یا رسول الله وی ما خپل بچي له غلام ورکو دا بچی مې ډېر خوښ دی ورته وی نورو بچو له دې ورکړی دی وی نه نور له نه دی ورکړی وی ګوره بچو سره انصاف مه کوه ناانصافي مه کوه یا د ده نه هم واخله یا نورو له هم ورکه نو دا چې کم پلار را کړی دی ګوره دی په ګناه کې مبتلا دی. لوریانو غریبانانو څه قصور دی خو چې کمو کسانو ته په ذمه کړی هغې له یې ورکړی دی هغې نه اوس اخیستی نه شي یا پلار غلطي کړې ده. صحیح ده. د جسم نه نور د اعضای مخصوصه نه علاوه چې کم ویښته کټکول دي د هغې نه علاوه نور سینې نه یا چېرته ملا نه ویښته کټکولی شي بالکل د کټکولی شي خو خلاف ادب دي نه دي کټکول پکار. یو جنۍ سره په داسې وخت کې بدعملي شوې ده زنا شوې ده چې هغه ټیم جنۍ نابالغه وه هلک بالغ و نو یاره د دې لور سره د خپل زوی رشته کول ګوره د زانی او مزنیي د هغې اصول فرو په یو بل باندې حرام شي. مطلب چې کله یو سړی یو ښځې سره زنا وکړي العیاذ بالله الله دې موږ ټولو ساتي نو د هغه زنانه
مور خور دا ټول په دې سړي حرام شي او په دې سړي باندې د دې جینۍ خویندې دا حرام شي خو د دې اولاد چې دی د دې یو بل سره رشته کېږي دا جایز دی ښه شیطان د اور نه جوړ دی نو ته به الله عذاب څنګه ورکوي شیطان بالکل د اور نه جوړ دی تم د خټې نه جوړ دی سړی خښته راولي په دا سر دی خوږېږي که نه خوږېږي که نه نو دا شانتې الله به مغله عذاب ورکوي دردناک عذاب ورکوي الله په دې باندې قادر دی ها په عبادت کې زړه تنګېږي هغې وجه دا ده زه یو جینۍ سره په موبایل خبرې کوم مونځ ته یې مړه نه کېږي په دې کار باندې استغفار وکړه یاره دا جینۍ د خدای نه تا ته افضله ده څه چې ته د هغې د وجې نه الله پرېږدې توبه وکاږه په دې کار باندې چې د دې وجې نه تا نه عبادت د نه ځي غفلت کې پروت سفر کې یم ډرایور راته گاډی نه ودرېږي مونځ رانه قضا شي هغه ته زه ډېر منتونه کوم د ډرایور ګناهګار دی په دې وخت کې ته اودس کښېنه او ته په اشارو باندې مونځ کوه که اودس ته نیملته تیمم وه بیا چې کله ورسې نو بیا د مونځ قضا راوګرځوه سحر مونځ کوم او د دې د سنتو څه حکم دی په مسجد کې ګورې د نور وختونو سنت چې کله جمع ولاړې نشي کولی سوی د سحر مونځ نه ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د دواړو جهانو سردارو فرمایلو وی چې که چېرته اسونه تاسو د خپو لاندې هم کې د سحر سنت مه پرېږدئ بل روایت کې راځي حضور پاک وی دنیا او د ټولې دنیا کې چې دی وی د دین افضل د سحر سنت کول دی نو د عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمله صحابه دی د سحر سنت نه دی پریخي سحر سنت به کول خود د دې کول یو طریقه ده هغه داسې ده چې کله جماعت ولاړې امام ابو حنیفه رحمه الله وی که چېرته جمع د نه مکمل ځي بیا خو مه کوه خو که آخرنی رکعت راګرځولی شي نو بیا خیر دا سنت وکړه اب هم داسې نه کې مکروه ده چې ته صفونو کې ودرېږې یا به چېرته د ستنې شاته ودرېږې بهتره دا ده چې کور کې کوئ او که بیا هم نه بیا چېرته په صف کې آخره کې ودرېږه یا چېرته بل چت کې ودرېږه یو ګوټ کې ودرېږه یا که مسجد دننه حال وي یا دلته جمع ولاړه ده ته د حال نه بهر ودرېږه دا سنت وکړه نو دومره لوی فضیلت دی ښه په جرابو باندې مسح کول حسن بصري رحمه الله وی په جرابو باندې مسح کیږي خو فقهاو د هغې یو شرط لیکلی دی هغه جرابې چې هغه ډبلې وي څنګه موزي وي په هغې باندې ته 3 میله بغیر د چپلو مسافت کولی شي په هغې کې اوبه نه ځي نو په دې باندې مسح کولی شي مونږ یو ډبي کې 15 روپۍ روزي اکس مونږ له ډبۍ وروړي مونږ د هغې په بدل کې ټافیانې ورکو پیسې نه ورکو که هغه سړی پې درله راضي وي نو بیا ټیک ده د سپي اغیستل او خرڅول د دې پیسه ټیک ته جایز ده زه یو ځای ته اپلای کوم نو زما یو پیر دی هغه زما لاس وکته هغه راته وی چې ستا په لاس کې دا لکیره نشته او پلانی دربار ته به لاړ شي 2 تور چیلي به حلال کړي نو ستا دا کار به وشي په شرک کې د مبتلا کوي د دې شي نه ځان وساته په الله भरोسه وساته الله نه سوال وکړه ځان له یو 2 رکعات نفل لو نیسه لا حول ولا قوة الا بالله یو سلوي خورز متواتر 500 پیری اوایا ان شاء الله الله بستا دا کار وکړي د یو جینۍ نکاح شوی ده د هغې خاوند غیب شوی دی د دویمه نکاح کولی شي کله چې یو خاوند غیب شي نو عدالت ته به دا ښځه نوټس جمع کړي عدالت به دې له یو کال وخت ورکړي چې یو کال کې هغه پیدا نه شو نو دا به فسخه نکاح شي عدالت به دا ولیکي چې د دې نکاح فسخه شوه دا جینۍ بیا بل چا سره نکاح کولی شي خو که په دې دوران کې بل چا سره نکاح کړی وي یا رخصتي شوي وي او دا خاوند را پیدا شو نو دا ښځه به عدت نه پس ته بل چا سره خو نکاح کولی شي خو چې کله خاوند راشي دا به بیا عدت تیری واپس به خپل خاوند له راځي دا دویم خاوند سره به نکاح اټومیټیک د دې باطله شي بعضې ښځې خاوندانو ته په نوم باندې اواز کوي بې ادبي ده خو اواز ورته کولی شي ما یو شیز نه قسم خوړلی چې یاره دا به زه نه خورم اوس مې ورته ډه کېږي نو هسې بېڅه قسمونه مه خوره اول دا شیز وخوره چې ته حانس شي نو بیا به ته کفاره ورکړي د هغې شي نو ذمه به دې فارغ شي داسې خلکو سره کار کوم چې یاره دا خلک شریعت پسې کنځل کوي او دا وایي چې یاره زه د شریعت پسې کنځل وکړم داړه مې یخ شي وي زړه خو مې وي چې دا سرونه ترې نه کټ کړم دا خلک په خپله کفر کې مبتلا دي ته پې څه له ځان ګناهګار 3 قسمه انسان له اجازت دی چې یو سړی منې کوي اول د په لاس منې کوي که زور دې پې رسي دا خوله پې ماته کا
که داسې زور دې پې نه رسي په ژبه ورته یار دا ته څه خبرې کې اسلام پسې بدرد وې دی خو آلریډي کفر ته تللی دی که بیا هم نه پړه کې ورته خفه شه الله تعالی نه سوال وکړه الله چې د دې له هدایت ور نصیب کړي چې دی په دې کار باندې توبه وکاږي. کم انسان معذوري په کرسۍ باندې سجده کوي او مخې ته تخته لګېدلي نو د دې ګنجایش شته چې انسان په دې باندې سجده وکړي نو دا ګنجایش شته. د سکول مالک به زکات څنګه ادا کوي د سکول نه چې څومره مال لا جمع شوی دی په دې کال تیر شوی وي هغه صاحب نصاب شوی وي نو هغه به د دې زکات ادا کوي. یو سړی په نوک باندې الفی لګېدلې ده نو د دې څه حکم دی چې د پې کم منځونه کړي دي ته پته نه هغې څه حکم دی. په نوک باندې الفی لګېدلې ده او هغه الفی د ته پته نشته دی چې یاره ګرول هم نه ده لرې کولو کوشش هم نه دی کړی په دې دوران کې چې د کم منځونه کړي دي یا په ده باندې غسل راغلی دی به غسل هم دوباره کوي هغه ټول منځونه بیا دی دوباره کوي. د سلسلو باره کې بیعت د دې څه اصلیت دی ګوره څلور سلاسل دي نقشبندیه ټیک شوه سروردیه قادریه چشتیه دا ټول څلور داسې طریقې دي چې دا شریعت سره متلازم دي یو ځای دي په دې کې دا نه وي یاره چې دا ځان له یو نوی دین دی بلکې دې کې د انسان د نفس یو اصلاح کیږي د انسان زړه په دې کې پاکي یو الله طرف ته متوجه کی لوی لوی صوفیا په دې کې لګیا دي بعضې داسې خلک دي چې د هغې اصلاح په کتابونو سره ونه شي خو د صوفیاو په مجلس کې کینې الله د دې اصلاح وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.